ډېر زموږ داسې ورونه او خویندې شته چې هغوی کله د خپل بسترې ته ورشي نو تر نیمو شپو پورې هغوی ته خوبونه نه ورځي. په ځانګړې توګه په دې لویو شپو کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې دومره مهربان او شفیق دی. که تاسو ته خوب نه درځي نو د هغه بېخوبي د وجې نه دا دعا ولولئ، الله رب العزت به هغه بېخوبي ستاسو نه لرې کړي، تاسو ته به آرامه خوب راشي. زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه وایي چې زه لاړم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته او د بېخوبي شکایت مې ورته وکړ چې یا رسول الله ما ته خوب نه راځي. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما ته دا دعا راوښودله. هغه دعا دا ده: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدي ليلي وانمي عيني فقلتها فاذهب الله عز وجل عني ما كنت أجد. ای الله ستوري بدل شول، سترګې آرامې شوې او ته ژوندی قایم یې، تا ته نه خوب درتلی شي او نه په تا باندې بېهوښي راځي. ته ژوندی او قایم اوسیدونکی ذات یې، زما شپه آرامه او سترګې مې ویدې کړې. نو کله چې ما دعا ولوستله زما شکایت ختم شي، یعنې په ما باندې خوب راغی. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدي ليلي وانمي عيني. دا دعا ده. که چاته خوب نه ورځي نو دا دعا چې ولولي الله رب العزت به د هغه بېخوبي ختمه کړي. نور هم حدیث د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه په دې اړه باندې روایت شوي دي. خو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول الله دا ویناوې او د رسول الله د احادیث په خلاص غوږ باندې واورو او دا په خپل ژوند کې عملي کړو چې الله رب العزت موږ ته عزت د دنیا او آخرت راکړي او هغه مصیبتونه او تکلیفونه او دردونه چې هغې کې موږ ګرفتاره یو الله هم د هغه نه خلاص کړي. نو راځئ قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو چې څه وخت په شپه ورځ کې د الله عبادت لپاره غوره کړو او بیل کړو چې هم الله رانه راضي شي، هم مخلوق راضي او هم په آخرت کې الله ته په اوچت سر باندې ولاړ